من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام پسٹیج باندے تشریف فرما علماء کرام، دی محلی علاقے اور د بہرنا راتن کو انتہائی معزز و مسلمانان ورونو قرآن پاک دا اللہ جل جلالہ پا انعاماتو کی دا طولن عظیم اور لوی نعمت تے، اور الحمدللہ پدی دارا تحفیظ القرآن کی تو قرآن پاک پا مختلف جہات باندی چکم خدمت سر انجام کی گی پاگی کی دی طلبہ کرامو دا حفظ یا دا تجوید نا دا فراغت دا قرآن پاک دا خدمت دا سلسلی یو کڑائی او داغی او مظہر دے چی انشاءاللہ ان قریب داغی ختم بکی گی. آغا خاندانونا او کورونا چاگا دا دی معشومانو دا قرآن پاک دا دی تعلیم و تعلم دا قرآن پاک دا حفظ و داغی دا تجوید پا والا باندے داغی دا پارے دا دینی تعلیم غوړه کړو په دې والا باندې هغه د دې معشومانو سرپرستی کوي. یقینا چې د نن دا ورځ د دغه معشومانو یا د هغې د سرپرستانو د والدینو دپاره د لوی مبارکباد او د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه قرآن پاک د الله جل جلاله کتاب او د هغه کلام دی، داغی پا سینہ کے محفوظ کول، داغی پا بجب باندی ویل یا دا قرآن پاک دی ذکر دا کی ناستل دا طول دا اللہ رب العزت دا طرفنا دا عظیم نعمت مختلف مظاہر دی. یعنی انسان پا دنیاوی صلاحیتونو باندی یا پا قابلیتونو باندی یا پا مختلف طاقتونو باندی د دین دا سعادت او نیکبختی نشي حاصلوله، بلکې دا د الله رب العزت د طرف نه یو انتخابي چې د چا سره الله رب العزت د رحم او د فضل د معاملې اراده وکړي هغه ته خیر ور رسول غواړي نو هغې ته الله جل جلاله د دې دین پوهه ورکوي. د اسلام نه علاوه چې د مختلف ملتونو سره په مختلف ادوارو کې آسمانی کتابونه پاتې شوي دي، نه په هغه وخت کې د هغو سره د دې خپل کتاب په حواله باندې دومره اهمیت او عظمت پاتې شوی دی چې دا څومره الحمدلله مسلمانان په دې خپلو مختلف ادوارو د زندګۍ کې د الله جل جلاله دی کتاب قرآن پاک له ورکوي، او نه په موجوده زمانه کې د هغو سره د خپلو کتابونو د حفاظت یا د هغې د یاد په حواله باندې دې دنیا ته د ښوولو دپاره دلته څه نمونه شته. مولانا حسن جان صاحب رحمه الله هغه په خپله د مسجد اقصی په یو سفر کې لیکلي دي، وی هلته ما عیسائی پادریان ولیدل چې هغه د هغې خپلې صخرې خواوشه او د هغې ګیر چاپېره ګرځېدل، د هغو سره خپل کتابونه په لاس کې هغه لوستل او هغه خپل عبادت یې کو. وی زه په هغه وخت کې په دې مسله باندې پوه شوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله د مانځه په دوران کې دا قرآن پاک اوچتول او د هغې نه دا مخامخ تلاوت کول ځکه مکروه لیکلي دي
چې په دې کې د اهل کتاب سره مشابهت ده. دا عیسایان دي چې په هغو کې د قرآن پاک څوک په هغو کې د خپل کتاب انجیل څوک حافظ نشته. د دې وجه نه د هغو راهبان او د هغو احبار هغې خپل کتابونه راغستي او د عبادت په دوران کې هغې ته ګوري او د هغې نه وایي. د مسلمانانو دپاره په عبادت د مانځه کې قرآن پاک راغستل او د هغې نه تلاوت. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اهل کتابو د دې مشابهت نه د بچ کېدو دپاره په دې مسله کې د کراهت قول ذکر کړی دی. او الحمدلله دی دینی ادارو د مدارسو د دې حفاظ کرامو د دې قاریانو په صورت کې دا امت په یو وخت کې په مانځه کې دننه د قرآن پاک تلاوت ته محتاج کړي نه دي. الحمدلله دومره قاریان او حافظان د دې دینی ادارو په برکت باندې زمونږ استادو په کلو په محلو کې موجود دي چې هغو ته په جماعتونو کې ځای نه میلاویږي. په بیټکونو کې لګیا دي، په دیرو کې لګیا دي، په کورونو کې لګیا دي. دا دومره عظیم خدمت د قرآن پاک د مسلمانانو د ضرورت د هغې تکمیل او پوره کول، د هغو عبادات بیا خاص طور د رمضان المبارک دا میاشت د هغې ښایسته کول او مزین کول د الله جل جلاله په کتاب قرآن پاک باندې دا د دې دینی ادارو خدمات او دا د هغو زمونږ استادو دپاره د قرآن پاک په حواله باندې زمونږ استادو د ضروریاتو مهیا کول دي. د اولاد دینی تعلیم او تربیت دا د والدینو اهمترین ذمہ داری ده. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تدلس خبر وصیت فرمائلو. اغا نور تفصیلی موضوع ده خو په هغې لسو وصایاو کې چې که یو اهم ترین وصیت هغه د اهلو عیال او د اولاد په حواله باندې و د هغې اندازه لګول پکار دي چې یو څیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وصیت په طور باندې چاته بیانوي د وصیت نه زیات اهم ترین بله څه خبره نشي کېدی. ځکه چې زمونږ نه څوک رخصتېږي وفات کېږي مونږ همیشه دپاره د هغه آخري خبره نو هغه دا ټول کور په سر سترګو باندې اخلي. هر سړی په دې کوشش کې دی چېرې دا وصیت زمونږ د مشر کړی دی وفات شوی دی چې د هغه دا وصیت ګورې نیمګړی پاتې نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د وفات په وخت کې نو ویلي خو وصیت هر تاکیدي حکم ته ویلی کېږي. نو معاذ رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تاکیدي حکم تعبیر هغه په وصیت سره کړی دی. په دې لس وصایاو کې معاذ رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایلیو چې وانفق علی عیالک من طولک وی په خپل اهل او عیال او په اولاد باندې د خپل وس مطابق خرچه کوه. د هغې د خوراک کا خیال ساته، د هغې د لباس او د پوشاک انتظام د هغو دپاره کوه. کوم څیز ته چې موږ نان نفقه وایو د دې خپل اولاد او د اهل او عیال دپاره نو دا د مور او پلار ذمه داري ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وصیت په طور باندې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته د هغې وصیت او د هغې حکم ورکړه. دویم دا چې ولا ترفع عنهم عصاک ادبا وی د خپل اولاد نه به ګورې د ادب ښوولو دپاره همسا او لخت اوچتې نه ته به اولاد همیشه دپاره دا به د خپل ادب او د حکم د لاندې ساتي. په هغې کې چېرته کله ناکله هغو ته د سزا ورکولو د ادب په طور باندې ضرورت هم راغی نو د اولاد ته یو څپېړه دوم ورکول، هغو له چېرته یو لخته دوه را پرېښودل. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی الله تعالی عنہ ته د وصیت په انداز کې خبره ښوولې ده. علماء کرام ناست دي دا هر څیز هغه دومره زیات تفصیلي دی ځکه چې دا زمونږ او ستاسو اولادونه چې کوم نابالغ او ماشومان دي نو هغه چونکې د اسلامي او شرعي احکاماتو مکلف هم نه سزاګانې ورکول دومره چې د هغو بدن هغه برداشت کولی نه شي چې اسلام کله مکلف کړي نه دي نو د مور او پلار دپاره یا د استاد دپاره په دغې طریقه باندې سزا ورکول ماشومانو ته جایز نه دي.
دی حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم لفظ ذکر کړي هغه د ادب د پاره ذکر کړي ولا ترفع عنهم عصاك ادبا وی د ادب د حد پوری داغونه بلخت پورته کینا پاغو باندې بستا نظری هر وخت بستا نگرانی هغه بستا په وړاندې باندې داغونه د ناس ته پاستی داغونه د تعلقات او د یارانو داغونه د دوستانو داغي چې کوم اخراجات کیږي داغي په حواله باندې تپوس کول دا اهم ترین سوزونه نو دا به زمون اولادونه هغه د بے راهروونه بچی د غلطو مجالسونو به داغو حفاظت کیږي د ناکاره ملګرو د ملګرتیا او داغو د دوستانو نه د حفاظت لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اولاد دا یو حق په دی والدینو او داغو په سرپرستانو باندې ذکر کړی دی چې داغونه به ګورې د ادب د لپاره لخت اوچته وینا واخفهم فی الله او دی به د الله تعالی په باره کې یروي اولادونو ته د الله جل جلاله عظمت او داغه لویواله بیانول دی ماشومان په دې مختلف موضوعات باندې تقاریر وکړو ممکن ده چې دې د دینه پاپره باندې د دې موضوعات په نور تفاصیل باندې نه پوهیږي خدانن چې په یو موضوع باندې د دې داجبه د الله او د رسول په اطاعت او تابعداري د اسلامي احکاماتو په عظمت داغه په اهمیت باندې وچلې دي و ان شاء الله د دې ورځې دا تقریر د دې ورځې دا بیان د دې په دې خلو په دې جبو باندې جاری کېدل دا به د دې تعلق جوړای د الله او د رسول سره کوم خپل اولادونو ته په کور دننه باندې د الله رب العزت عظمت بیانو زمونږ داغو تعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لګاو موږ د دې امت د اسلافو د دې د اکابر واقعات د الله د اطاعت او تابعداري هغه ته بیانو موږ د الله عظمت او د هغه طاقت د مادي مخلوقات په مقابله کې د خپل اولادونو په دماغ او د هغه په زړه کې کینو نو ان شاء الله د اولادونه د هر مادي طاقت نه به آزاد د هر مخلوق نه آزاد د خالق سره په رابطه کې داغه په اطاعت او تابعداري باندې ان شاء الله دی به داغه د الله او د رسول د احکاماتو کې چې کوم اطاعت او تابعداري بیا په خپل ژوند کې راولي نو باغی کې بر دي مور او پلار چې کوم حقوق په دي اولاد باندې لازم کیږي ان شاء الله داغه لوی برخه هغه مونږ او تاسو د دې په ژوندۍ کې نو زموږ ذمہ داری ده چې مونږ د اولادونه د الله او د رسول سره پر رابطه کې داغي سره تعلق جوړولو لپاره قرآن او سنت طرف تراولو د دې تعلق داغه خلقو سره ولګو چې داغي په ناس ته باندې زمونږ د اولادونو تعلیم او تربیت هغه د قرآن په سوري کې وشي هغه د قرآن پاک په تعلیماتو کې وشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کردار او داغه د عظمت چې کوم تعلیمات موږ د اولادونو لورکو و ان شاء الله پاغي کې بدی د کور د خلقو حقوق هم پیژني پاغي کې به د گاونډیانو حقوق هم پیژني پاغي کې به د علاقو او د مختلف تعلقاتو د نباولو داغه د پوره کولو دا تمام ذمہ داری دا اسلام دی چې الله جل جلاله هغه کامل ګرځولو اليوم اکملت لكم دینکم ایمان استاسو د پاره استاسو دین مکمل کو دی دین عقایدم خولی دي دی دین عباداتم خولی دي د معاملاتم خولی د معاشرتم خي د اخلاقیات خلقو ته خي د ذمہ داریم بیانې د حقوق تعلیم مرکې چې کله موږ دی دین طرف تراشو نو ان شاء الله زمونږ د تمام ضرورت د دې ژوند هغه به د قران پاک پرانا کې زمونږ د اولادونه هغه به د تمام معاشري لپاره د کار او د خیر ګرځي د رمضان المبارک نه پاپله باندې چې په دینی مدارسو کې کومه داخلي کیږي هغه صرف داغي تفصیل بیان کو زمون خپل بچی که حافظان او قاریان خوختي زمون خپل بچی که عالمان خوختي موږ د خپل کور د ضرورت لپاره ځکه چې دا خو لازمي نه چې وسړې د خپل کور تمام بچي او مدرسې ته راولي یقینا په دې کې د ډاکټرانو جوړ کی په دې کې د وکیلانو جوړ کی په دې کې د انجینرانو جوړ کی په دې کې تجارت ته مباسا په دې کې ملازمت ته مباسا خو دې تمام خلکو د دې ژوندۍ د مختلف شعبو هغه ته د دین ضرورت دی نو هغه له پکې یو عالم پیدا کا هغه له د قران دا رڼام دی کور ته راوړه چې ډاکټر دی هغه ته بل استاد کور نه دا یو بچي قرآنی تعلیمات خي ولې دا ډاکټر د دې قرآنی تعلیماتونه مبرر دی هغه تر دې ضرورت نشته وکیل د دې محتاج او ضرورتمند نه دی انجینیر تر دې خبرې ضرورت نشته ملازمت او تجارت پیشه خلق دا ټول د دې قرآنی تعلیماتو محتاج چې موږ په خپل کور باندې دا غو د پاره د تنظیم دا یو بچی د مدرسو تراولو و ان شاء الله زمون کورونو او معاملات په دین باندې چلیږي زه د ماشومانو د هغې سرپرستانو
او قاری نصیب خان صاحب هغې ته مبارکباد ورکړم او دا دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د دې ادارې دا خدمات همیشه قایم او دایم وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.